دا تانا باقاعده انتقال شوه دی، تا پیسې اخیستې دي، تا ګوته لګولې ده او دا نن نه 11 کاله مخکې شوي دي. دا پرون نن بله ورځ میاشت مخکې کال مخکې نه دي شوي، 11 کاله دې کې تیر شول. 11 کاله مخکې ته ستار بوتلی وي ځنګل ته او که تی پرون بله ورځ ابۍ کوم کانفرنس کړی او به دا هغې جواب کې مونږ ورته دی ابۍ د مشرانو په مخکې تاسو ته وینا وکړه او زه د ابۍ نه بیا هم اپیل کوم ابۍ که بیا هم تا ما ته سره رسي یا ما سره لیندین ملک صاحب ته راشه ما یو ځي ته راغواړه مشران راته وویل کلي ته بس کېدی شي چې چا ورته وینا کړي یا پوهه شوي نه ده خو دا 2013 کې دی چې د عوام ته همدغه یم دا انتقال دې وګوري او سبا دې لاړ شي هلته تحصیل کې تسلي وکړي که دې کې 17 روپۍ کې څلور هم ګناهګار و نو هر قسم هغې ته تیار یم جي د مشرانو په مخ کې او د ملک صاحب په مخ کې دا متره دی جي هغه متره دی دا زموږ دا مو متره دی جي بس نو انشاءالله زه به دی نه مایوسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله مونږ د تاسو عبادت کوو او تاسو نه مدد غواړو. نن د مشرانو سره یو خبره کول غواړم. دا ستار دی چې پلار نوم یې لیاقت دی، د ده خلاف یو زمونږ مور سپین سري یو پریس کانفرنس کړو او هغې کې په دې ستار باندې هغه ابۍ بهتان لګولی دی. دا خبره چې ما ته کله راورسېده ایز ا جرګمار زه ستار ما ته رالو چې یاره دا داسې دغه شوی ما د هغه ابۍ ویډیو کتله چونکه ما سره خو دغه موبایل نشته ساده موبایل دی بیا ما هغه ویډیو چې وکتله زه ډېر زیات خفه شوم. نو زه د دې پلیټ فارم نه د ابۍ ته وینا غواړم چې ای ابۍ ای زما مورې الله درته ډېر ژوند او صحت درکړه او خدای دې محتاجۍ نه وساته. ابۍ لاندې ګور شته، یو ورځ په موږ دې کندې ته ځو تا ته چې چا دا خبرې کړي دي سراسر ابۍ تا بهتان لګولی دی. په چا بهتان مه لګولې چې الله پاک بهتان لګېدو والا ډېر ناپسندیده کړي دي. دی الله پاک هغوی باندې عذاب راولي. دا ابۍ چې تاسو دا ویلي دي چې زه ستار رالو او زه بوتلم د خور ته چې یاره تا خور نه جوړه ده ولته یې 3 سټامونه راوایستل او ما نه یې ګوتې ولګولې او اوس ما ته هغه دمکیانې راکوي. نو ما په خیال دا ټول خلک دا ستار هم پیژني چې ستار کم کیټګري سړی دی څومره بدمعاش دی. ستار انتهایی او شریف انسان دی، سرکاري نوکر دی. او ابۍ ته ستار مه یادوه، ته د خپل رور لیاقت یاد کا. دا تا نه په 2013 کې په 2013 کې دا انتقال شوی او سالم چې د تا پلار کومه حصه وه تا ورته ګوتې لګولي. نو ابۍ ته صرف ستار مه راګیروه، بیا ته دا تحصیلدار هم راګیر کا، دا پټواري هم راګیر کا، دا ملک هم راګیر کا، دا ګواهان هم راګیر کا چې دی په ځنګل کې څه کول. په ځنګل کې ابۍ انتقالات نه کیږي، انتقالات په جلسه عام کې کیږي، په تحصیل کې کیږي او دا د هغې ثبوت دی چې یاره دا غلط شوي دي. نو هغې دا طریقه نه ده دا کومه چې تا ابۍ اپناو کړي ده. دا تا نه باقاعده انتقال شوی دی، تا پیسې اخیستې دي، تا ګوته لګولې ده او دا نن نه 11 کاله مخکې شوي دي. دا پرون نن بله ورځ میاشت مخکې کال مخکې نه دي شوي، 11 کاله دې کې تیر شول. 11 کاله مخکې ته ستار بوتلی وي ځنګل ته او که تی پرون بله ورځ بوتلی پهله خو دا کلیر کا. بله ابۍ دا د تا وینه ده، ټیک ده ته به د چا خبرو کې راغلي چا اترو کې به راغلي، خو نه ابۍ داسې مه کوه ولې چې ګور شته او ګور ډېر دروند دی. ځان ته ګور مه درنوه. ته زموږ مور که تا سره چېرته زیاتې شوي نو ته راشه. ملک شهریار زما نوم دی، د بدرخو کلي د تاج محل هوټل کې دلته کې
ناستم ته راشه ما ته ووایه چې ما سره دا ظلم شوی دی زه به تا وګورم نو بیا په دې پلیټفارم نه زه تا ته اعلان یم چې د دې ستاري به غاړئ او د تا به پړئ یو سړی چې دا خبرې کوي یو سړی جرګه کوي ځان کې دومره دغه ویني طاقت ویني چې بیا زه د بل سړی راګیرولی شم نو زما خوږې مورې ته مهرباني وکړه او ته په دې خپله خبره باندې سوچ وکړه که سبا تا خلاف دا شی وشي چې یاره دا باقاعده په دې باندې ټیکس جمع شوی دی دا نی ابای چې صرف ګوتې لګي دې باندې ټیکسونه جمع کیږي دې باندې دوه ګواهانی دې باندې د تحصیلدار دسخطي دې باندې د ګرداور دسخطي دې باندې د پټواری دسخطي دې باندې د ملک دسخطي دا شپږ کسانی او دا جلسه عام کیږي دا په ځنګلو کې نه کیږي او نه دا په سټامپ پیپرو کیږي دا انتقال پاڼه دا تاسو ته سیب وخی او دا تاسو والی دا تاسو وګورئ چې آیا واقعي دا داسې ده او کنه دا پاڼم ستاري کور کې جوړه کړې ده که چیرې کور یې جوړه کړي نو بیا د غاړه او د تا پړې ابۍ زه به در سره ودرېږم ټولو کې اول نو لہذا ما تا ته اپیل دی ابۍ ایز بچي زه دغه والا خبرې نه کوم ایز بچي درته اپیل کوم چې د باندې کم بهتان تا لګولې مهرباني وکړه دا خپل بهتان واپس کا او امید لرم چې ته به د ما په دې خبرو باندې سوچ او فکر کې او بله خبره دا ده بھئی چې الله ډېر لوی دی زورور صرف الله دی چې کم سړی سالی زورور نشي کېدی لہذا ما تا ته خواست دی اپیل کوم درته جرګه درته کوم چې د ما په دې خبرو باندې لغوندې غور او فکر وکړه امید لرم چې ان شاء الله تعالی ته به خپل سوچ کې چې کوم صحیح خبره ده په هغې باندې به ته عمل او درآمد کوي او که د ما په خبرو خفه شوي زه بخښنه غواړم خو ابۍ زه دا د دې دپاره نه چې دا زما سر لګي د سره د تا خوني رشته ده ما ورسره هېڅ رشته نشته ما ورسره صرف د احساس رشته ده او تا ورسره د وینې رشته ده لہذا زه دا خبرې په دې خبره خلاصوم چې زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی ته به د ده په حق کې بل بیان ورکړې ان شاء الله السلام علیکم